نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په معاشره کې به قتلونه او مرګونه عام او زیات شي، حتی چې تر دې حده پورې به دا قتلونه زیات شي لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، چې قاتل به په دې باندې نه خبر چې یاره ما دا سړی ولې قتل کړي، دا قتل مې ولې وکړي او پر چشم مې دا قتل وکړي، او نه به د مقتول وارثانو ته دا معلومیږي چې یاره زموږ د فلانکی قریب پر چشم باندې قتل شو، ولې قتل کوي ولې مړ کوي. لہذا تاسو د نن موجوده معاشرې پر حالاتو باندې نظر وساتئ چې په کوم شکل باندې قتلونه سو او په کوم شکل باندې مرګونه سو او په کوم شکل باندې انسانان مري. حتی نن کته د یو چا څخه د یو چا په باره کې پوښتنه وکړي چې یاره د فلانکی سړی پر چشم باندې قتل سو یا چا مړ کړي یا څنګه مړ سو، نو د هیچا سره به د دې خبرې جواب نه وي. په ټوله محله او کلي کې به د دې خبرې جواب نه وي چې چا مړ کړي پر چشم مړ کړي او څنګه مړ سو پر چشم مړ کړي. یعنی چې دغه خبرې معلومات نن سبا ډېر ګران کار. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم 1440 کاله مخکې دا خبره کړې. نو لہذا محترم مسلمانانو دا ټول او هر څه زموږ د بدو اعمالو او د بېدینیو او د ګناهو کولو نتیجه ده. لکه الله تعالی فرمایي وما اصابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم ويعفو عن کثیر، چې دا کم مشکلات او مصیبتونه او کم خواري چې تاسو درسیږي دا تاسو د خپل لاس مهنت دی، تاسو د خپل لاس ګټه ده، دا تی په خپل مهنت باندې پیدا کړی. دا مې دغه بېدینۍ په وجه باندې پیدا کړی چې دغه په بېدینۍ کې مې مهنت کړی دی او دا په ګناهو کې مې مهنت کړی دی، دا ستاسو خپل لاس ګټه ده. دا د دنیا مصیبتونو او تکلیفات او مشکلات چې تاسو درسیږي الله تعالی وایي دا ستاسو خپل لاس ګټه ده. خدای تعالی ظلم نه کوي. کچیر یو څوک دا خبره وکي چې الله تعالی لږ قدر ظالم دی الیاذ بالله، دا سړی په څلور مذهبو باندې کافر دی، مینه پر طلاق ده پر دغه سات کې باندې. وما الله بظلام من العبید، الله تعالی وایي زه پر خپل بندگانو باندې قطعا ظلم نه کوم، بیا پر مسلمانانو باندې قطعا الله تعالی ظلم نه کوي. خو مسلمانان پر خپل ځان باندې په خپل ظلمونه کوي، هغه د بېدینۍ په وجه باندې یا د ګناهو کولو په وجه باندې. نو دغه د انسانانو خپل ګټه د خپل مهنت دی چې دا کم نن سبا په تکلیفاتو په مشکلاتو کې رسېدلې دي. الله تعالی وایي چې دا ګټه دی په خپل لاس په خپل کړی، دا ستاسو د لاس ګټه ده په دنیا کې، د آخرت ګټه خې جلا ده. بیا د تعالی مې وساتي. نو دا ټول چې دا زموږ د لاس ګټه ده او دا زموږ د ګناهو او د بېدینیو او د بدعملیو نتیجه ده. او دا د ګناهو ډېروالی موږ او تاسو و دې کمزوري حال ته رسولي یو چې د هرې فتنې د هر طرفه د مصیبتو او د هر طرفه د مشکلاتو راته مخ دی. دا دغه خپلو ګناهو وجه ده. مطلب چې کله هم انسانان په ګناهو او بدعملیو باندې اخته شي نو الله جل جلاله د داسې بدکرداره انسانانو څخه ناراضه شي او د ناراضګۍ عین علامه یې دغه ده چې بیا پر انسانانو باندې تنګۍ او قسم قسم تکلیفونه او قسم قسم مصیبتونه او قسم قسم لا علاج نه جوړي فراولي، خصوصا باران پر مسلمانانو باندې بندي. کوس دا د سله ټوله تیر رسول د باران درک نسته. دا مسلمانانو کې په خواله دا شی وو، بیا هم چې سورج په باران اوس بیا به موږ ګرځېدو هغه څه پیسې مېسې به جمع کړي، هغه څه خیرات میرات به سره وکړي. اوس دومره د زړونه زموږ د تور شو، دومره مې د زړونو ته باسو چې کسه په دې باران کې زموږ سوچ ولاکه بند. حالانکه دا ډېر عظیم عذاب دی، ډېر غټ عذاب دی دا که انسان مکمل سر په خلاص. لیکن و د زړونو دومره د حیواناتو سلو، د زړونو دومره تباہ او برباد سلو چې موږ د بېدینۍ دومره لاندې کړي یو تر سره پرې او دغه ګناهو موږ دغه رقم تباہ کړي یو چې ګس هغه د الله په دا عذاب کې زموږ چورت ولا بلا کباندې چې یاره د باران سته یا نسته، یا د باران یو شی غواړي یا نه غواړي، یا د باران استسقا غواړي که نه غواړي. په دې کې استسقا وکړو راوځو بعد د باندې والله تعالی ته ضرې وکړو، خواستې وکړو، خدای تعالی ته د خپل جرمونه پیش کړو. دا د انسانانو د زړه څخه ول دا شیطانانو ایستلی دي، دومره د بد عملیو مرتبه کړي.